أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. سورة يهود 79 نمبر آیت. هذه 79 نمبر آیت کی مخی نور واقعات لوط علیہ السلام او د هغې د قوم ذکر کیږي او د هغې حاصل دا دی چې لوط علیہ السلام د قوم ته کوم نصیحت وکړ نو هغې په جواب کې د قوم یې ورته دا وویل چې لقد علمت یقینا ته په دې باندې پوهېږې ما لنا فی بناتک من حق چې نشته زموږ دپاره ستا په لوڼو کې هېڅ حق وإنك لتعلم ما نريد او یقینا ته پیژنې هغه کارونه چې موږ یې د هغې اراده کړې ده یعنې قوم یې ډېر زیات ګستاخ جواب وله ورکړ قال نو لوط علیه السلام ویل لو ان لی بکم که چېرته کې وې زما دپاره بکم په تاسو باندې قوتا طاقت چې په خپل طاقت سره مې ستاسو جواب کولی شوې او آوي یا زه پیوست شوی وې الی رکن شدید یو قبیلې مضبوطې سره یو جماعت مضبوط سره نو تاسو جواب به ما کړی وی د لوط علیه السلام خبرې حاصل دا دی چې تاسو د اخلاقو خلک نه یې په خبره باندې د پوهېدلو د نصیحتونو قابل خلک نه یې تاسو د قوت باندې د زور باندې د سمولو خلک یې او زما په خپله باندې مټ کې هم دومره قوت نشته زه یوازې یم تاسو ډېر یې او زما سره داسې مضبوط خاندان او قبیله هم نه ده ولاړه چې هغه مې مرسته وکړي تاسو زه ګیر کړم او عملي انجام ته م ورسو چې کله دا الفاظ لوط علیه السلام وویل نو فرشتو ته اندازه ولګېده لوط علیه السلام ډېر زیات غمجن دی او خفه دی د الفاظو نه یې پته لګي قالو نو فرشتو وویل یا لوط ای لوط علیه السلام انا رسول ربک یقینا موږ استازي د رب ستا یو یعنې موږ انسانان نه یو په موږ باندې ته خطا شو تا ونه پېژاندو موږ رسول ربک استازي د رب ستا یو یعنې فرشتي یو لن يسویلو الیکا دوی هیڅ کله نشي رسېدی تا ته ان تا ته لاس هم نشي رانږدې کولی فاسري باهلک بقطع من الليل فاسري نبوزه باهلک خپل د کور خلق بقطع من الليل په یوه حصه د شپې کې خپل خلک د دې علاقې نه بهر کړه ځکه دې خلکو چې کم جرمونه وکړه او کم حد یې کراس اخوا دې نه اخوا نور جرمونه کېدی نشي لہذا دوی د هلاکېدو اخرنی ټیم دی نوره موقع دوی ته نه میلاویږي ترمذي شریف روایاتو کې دي چې په دې ټیم کې فرشتو داسې کار وکړه چې اول یې لوط علیه السلام ته تسلي ورکړه چې موږ د ستا د رب استازي یو انسانان نه یو یعنې تیارېږه مه لوط علیه السلام په دې سره مطمئن شو او بیا یې لوط علیه السلام ته وویل دروازه ورته کولاو کړه لوط علیه السلام دروازه کولاو کړه دوی دروازې ته په قطار باندې دنیا ګڼ خلک ولاړو نو جبرائیل علیه السلام به د خپل وزر باندې دوی د سترګو ته اشاره وکړه او د اشارې سره سم دغه ټول خلک ایسته ړانده شو کله چې دوی ړانده شو ته پته ولګېده د ړندو سترګو خو اوس دښمني نه کېږي نو په واپسۍ باندې دوی کوشش کا واپس شو او بس لاس او خپې تپول او تیښتې لارې لټولې جبرائیل علیه السلام په دې ټایم کې لوط علیه السلام ته نصیحت وکړه چې خپل ملګري وس د دې علاقې نه وباسه او دې خلکو د هلاکېدو بیخي ټایم را ورسېد ولا يلتفت منكم او بیرته د نه ګوري ستاسو نه احد هیڅ یو کس الا امرأتک مگر زنانه سته دا الا امرأتک کې دوه معنی مشهورې دي یو دا دی چې دره دی په اسرې باهلک بقطع من الليل سره دا جمله لګي نو بیا به یې معنی داسې شي چې د خپل د کور خلک ټول د شپې بوځه الا امرأتک مگر خپل زنانه مه بوځه دا پاتې کېږي دا پاتې کېږي یعنی دا سب اهل سب کور په خلکو کې شمار نه ده ولې شمار نه ده مخکې موږ ویلو چې د دې جرم قصور دا او دا مسلمانه وه لیکن دې د لوط علیه السلام رازونه د کفارو محبرون ته منتقلول خپل وروڼو ته به قصې کولې نورو خلکو ته به پیغامونه منتقلول چې لوط علیه السلام داسې مشوره وکړه او په دې واقع کې هم کردار دا و چې د هلکانو حال دې زنانه بار منتقل کړو چې مېلمانه راغلي دي او دا قطعي شرعي مسله ده چې د مسلمانانو خفیه رازونه کفارو ته وړاندې کول او د مسلمانانو کمزوري هغوی ته ښودل هغوی ته لارې ښودل دا د نواقض الایمان لري په دې سره ایمان ماتېږي انسان بیا
د اسلام نه بهر کیږي نو که باور کې به مسلمان وي خو د عمل سره بار کیږي. په دې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت هم دغه څنګه وادي د ابرهه کوم چې واقعیا مشهوره واقعیا د هغې کې هم د هغې نه هم معلومیږي چې کفارو ته د مسلمانانو خفیه معلومات منتقلول دا د نواقض الایمان نه دي او دې سره ایمان ختمیږي. او باقي کې مشهور واقعیا د ابو رغال چې کله ابرهه د طائف غرونو ته راورسېد نو مخکې د مکې لاره د معلومه نه وه. ابو رغال طائف په غرونو کې ناست مال ساته دنې تپوس وکړه چې خانه کعبې ته کومه لار تلله. نو ځینو روایاتو کې دي چې ابرهه د ابو رغال وسره په رضا سره مطمئن شو او لار یې ورته وښودله. ځینو روایاتو کې دي چې لار یې نه ورښودله لیکن دوی په زور باندې ونیو او مکې معظمې طرف ته روان کړه چې مکې شه موږ ته لار راښایه که وژنو. نو دې ابو رغال چې څه ځای پورې فاصله وواله د ابرهه په لښکر کې یو ځای هلته کې الله تعالی په لاره باندې ایسته مړ کړو مکې ته راونه رسېدو. چې کله راونه رسېدو او دې کې د ابابیل لښکرې راغلې په دوی باندې کاڼو باران وشو. ابرهه ډېر ذلیله حالت کې بیرته واپس شو لښکر یې غونډ هلاک شو. نو قریشو ته چې کله پته ولګېده چې دا کار خو ابو رغال کړی دی نو تپوس یې وکړه ابو رغال چېرته دی ویل مړ دی پلانکي ځای کې دفن شوی دی. نو قریش پسې لاړه په دې قبر یې ورته کاڼو باران وکړو چې ظالمو تا کافر ته لاره ښودله خانه کعبې ته دې راوستو. د دې نه معلومیږي دا چې د مسلمانانو رازونه منتقلول کفارو ته دا قطعي جرم دی او دا د نواقض الایمان نه دي او دا زنانه د دې جرم مرتکبه وه. نو الله تعالی دې ته وویل چې خپل د کور خلک وباسه خو ستا زنانه دې پاتې شي هغه دې نه وځي. او دویم احتمال دا ده چې الا امرأتک دا ردي ولا یلتفت منکم سره لګي نو بیا به رضا شي چې د خپل کور غونډ خلک وباسه د شپې او بیرته نه ګوري ستاسو نه هېڅ یو کس الا امرأتک مګر ستا زنانه به بیرته ګوري دا د اسلامي احکام پابند نه دا به ګوري او دا به ولې ګوري هلته یو وروڼه هلاکېږي. د کیسې واورېدلې حضرت علیه السلام نه واورېدل چې په دې باندې عذاب راتلونکی دی ځکه موږ د شپې روان شو د علاقه پرېږدو نو چې دا خبرې ته معلومې شي او د هغې وروڼه به کې دي خامخا به غم ورسره وي چې وروڼه مې په عذاب کې هلاک نه شي. او د داسې کفارو سره همدردي کول دا خو جرم دی قانوني جرم دی. نو دا بیرته ګوري او په دې کې به ایسته پاتې شي. ځینې روایاتو کې دی چې کله دوی ووتل نو دا زنانه د ټول نو شاته روانه شوه. دې خیال مانه چې که د قوم څوک وایي چې خبر ورته ورکړي دا خو شپه وه څوک نه و بهر بلارو کې څوک ونه دوی خو د شپې ووتل. د دې خیال دا و چې څوک مخکې له راشي جواب ورته ووایم چې قوم خبر که په قوم باندې عذاب راتلونکی دی موږ لاړو تاسو نه خپې وباسي. خو داسې موقع لا نه برابرېدله چې په دې کې یو لوی کمر د اسمان نه راغی را دې ته تندی ویشتو او دا مړه شوه. نو الا امرأتک مګر زنانه ستا نه یعنې دا به بیرته ګوري یا دا به پاتې کېږي. انه مصیبها یقینا رسېدونکی دی دې ته ما هغه عذاب اصوابهم چې رسېږي دي کافرانو ته په کافرانو چې کوم عذاب راځي دا په دې باندې هم راځي ځکه دا بیا ورسره همدردي لري. ان موعدهم الصبح یقینا وعده د دوی الصبح سحر دی الیس الصبح بقریب آیا سحر نږدې نه دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا الفاظ د لوط علیہ السلام او د فرشتو دي. لوط علیہ السلام چې کله د شپې روان شو او فرشتو ورته وویل چې په شپې به د دې علاقې نه ته بهر شي سحر د شروع کېدو سره سم به دې باندې به زبردست عذاب شروع کېږي. نو لوط علیہ السلام تپوس وکړه چې دا عذاب به سحر راځي سحر پورې به یې ساري ویل او سحر عذاب دی. لوط علیہ السلام ویل سحر خو ډېر لرې دی او زه غواړم چې دا قوم فلحال زه ورته ګورم او ایسته هلاک شي ساره پورې انتظار ونه شي ساره پورې مهلت ورکول ویل دا زما اړه نه مني. دا په دې وجه باندې چې لوط علیہ السلام یې ډېر زیات خفه کړی او ډېر زیات یې تنګ کړی نو سهاره پورې زندګي هم لوط علیہ السلام نه برداشت کوله. نو فرشتې ورته وویل چې الیس الصبح بقریب آیا سحر نږدې نه دی بلکې سحر نږدې دی دا شپې تاسو سفر شروع کړی سحر خو بیخي نږدې روان دی دومره فاصله ورته نه ده. نو په دې طریقه باندې لوط علیہ السلام علاقه پرېښودله او د علاقې نه بهر شو. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجين منضود. فلما جاء هر کله چې راغی امرنا حکم زمونږ د عذاب حکم زمونږ راغی چې عذاب دې شروع شي جعلنا ما وګرځوله عاليها د پاسه د ځمکې پاسانه سر دا موږ وګرځاو سافلها لاندې ردینه د پاسه سر لاندې لاړو وامطرنا امن اورول عليها بدیمان حجاره غټي من سجين د قرتکانو منزود فرلبسي بدیمان غټي راوړېدلې
سجیل دا قرتکانی ولا ګټې ته ویل کېږي او هغه ګټې ته ویل کېږي چې خټه ته پخه کړي دغې نه یو کلک شی جوړ کړي مضبوط دې ته سجیل ویل کېږي او منضود فرله بسې نو دې ګټو باره کې بیا په دې خبره باندې اتفاق دی چې په دې باندې قرتکانو باران شوی دی غټو قرتکانو ګټو او دې کې بیا صرف سوال دې خبرې پاتې دی دا مسله پاتې ده چې په دې کې د ځمکه اول الټه شوی د ګټ په اول ورېدلې په دې کې دواړو جانبین ته کافي اقوال شته کافي حد پورې ویږي اقوال شته چا دا ویل چې ګټ اول ورېدلې په دې خلکو او بیا ځمکه وروسته وټه شوې ده چا ویل ځمکه اول الټه شوله بیا د نفرت او د عذاب د جوش د وجه نه په دې باندې ګټو باران هم وروسته وشو دا دوه اقوال دي دریم قول دا دی چې نه په دې کې مسله دا وه چې کوم خلک په دغه ښارونو کې موجود وو په سفرو باندې نه وتلي دغه خلکو باندې الله تعالی د ځمکه الټه کړه او د ځمکې الټه کېدلو دغه روایت احادیث هم نقل کړي دي چې د ځمکه جبرائیل السلام راوچته کړله په وزر کې او بر اسمان ته ورسوله او اسمان کې د خلکو چغې او د بانګیانو اذانونه د سپو غپا د بر اسمان کې واورېدل شوه د دې قول نه معلومیږي دا چې دا ګټو باران په دې ټیم کې نه شوی او هغې نه وروسته ځمکه په دې بل مخ باندې راویشته اوس چې کله ځمکه پاستر شو بیا سوال دا دی د ګټو د باران څه فایده ده د ګټو د باران فایده دا ده چې کم خلک په سفرو باندې تللی او په دې ښارونو کې موجود نه په هغې باندې ګټو باران وشو او داسې باران پرې وشو چې د هره ګټه باندې به د انسان نوم لیکلی شوی او دا ګټه به راتله او د کس په تندي پورې بنښته تفسیر یسیر لیکلی دی چې په دې کې یو کس تللی دی عمرې له او په عمره کې خانه کعبې ته دننه ننوتی دی او دونه علاقو کې زبردست د ګټو باران وشو خلک یې بس دغه قوم یې مکمل ختم کو لیکن دا سړی په خانه کعبه کې د دومره جرایم باوجود خانه کعبې ته تللی دی عمرې له ولته کې په خانه کعبه کې ناست وایي د ده ګټه چې کومه وه نو وایي د ګټه به د خم برابر وه او کچې ګټه به د منګي برابر ګټې په دې باندې راورېدې وایي د ده کومه ګټه چې وه نو په اسمان کې ولاړه اوچته ولاړه وه ښکارېده وایي دی به دننه به د خانه کعبه کې ناست اوس ولي خو ورځ یې تېرې کړلې نه راوت پټ شوی او بس کم خوراک سامان چې وړی هغه به یې خوړ او دننه بس مجبورۍ ټیم به یې تېراوه وایي اخر یې سوچ دا وکړه چې څو پورې به ناست یم او دا ګټه په اسمان کې ده راشئ راوځم یو منډه ترې وامه د ګټه په تش کې لاړه شي و چې څنګه دی راووته یو خپې بار کړي بلې نه وه چې بس دغه اسماني ګټه راورسېده او دی په رستا باندې دروازه کې ویشته په منځ یې دوزې په دې باندې دې واقعه باندې ځینې خلکو اعتراض کړی دی چې دا واقعه به صحیح ځکه نه وي چې خانه کعبه خو د نوح علیه السلام طوفان کې ختم شوی وه بیا د لوط علیه السلام په زمانه کې ګنې دا نه وه او ابراهیم علیه السلام خو ډېره زمانه وروسته راغلی ده جوړه کړې ده د هغې جواب چې کوم دی امام بغوي رحمه الله خپل تفسیر کې نقل کړی دی چې د نوح علیه السلام طوفان چې کوم دی نو په هغې کې خانه کعبه غرقه شوې نه وه بلکې خانه کعبه باقاعده اوچته شوې وه او د طوفان نه بره وه نو یو جواب خو دا شو دویم جواب یې دا دی چې دویم قول دا دی چې دا طوفان نوح په ټوله دنیا کې هم نو د په خاصو ځایونو کې تېر شوی دی نو که دا خبره شي نو خانه کعبه د مکمله پاتې شو بیا هم پکې سوال پاتې نه شو یعنې د خانه کعبې د ډوبېدل داسې یقیني خبره نه ده یا خو دا د خانه کعبې په خوا باندې عذاب اړو راغلی نه دی او یا دا چې د امام بغوي رحمه الله د وینا مطابق خانه کعبه اوچته شوې ده نو بیا دغه قول سمون خوري دا صحیح کېږي مسومتن دا کاڼي نشاندارو دغه ګټې نشاندارې وي او نشانې دا وي چې په دې باندې نومونه لیکو عند ربک بنز د رب ستا باندې وما هي او نری دغه عذاب من الظالمین د موجوده ظالمانو نه ببعید لري وما هي د هي ضمیر نه مراد یا دغه کلي ته مراد دی د لوط علیه السلام کلي او یا د ګټې مراد دی چې کومې ګټې په دې خلکو باندې ورېدلې او یا د الله تعالی زبردست عذاب ته اشاره ده اولنۍ معنی که واخیستله شي ځینې علماو دا معنی اخیستله چې وما هي او نری دغه کلي چې کومه کلو باندې باران شوی دی من الظالمین د مکې د ظالمانو نه ببعید لري یعنی دا واقعه په شام کې شوې ده دا واقعه چې کوم علاقه کې شوې ده فلسطین په حدودو کې نو دغه فلسطین باندې شام ته لاره تلله او د مکې خلکو به عام روزګار تجارت نو په دغه لارو باندې به دوی شام ته تجارت تلل او دغه علاقې به یې لیدلې نبي علیه السلام صحابه کرامو ته ویلي وو چې کله تاسو د لوط علیه السلام په علاقه باندې تېرېږئ نو په تیزۍ سره تېرېږئ دلته کې د عذاب اثار په الحال هم موجود دي او دغه ځایونو بیا هم د الله تعالی د قهر د غضب نښې په الحال شته دي او دغه ظاهري علامات یې دا دي چې په دغه بخوا کې یو دریاب پیدل هغې ته بحر میت ویلی کېږي مړ دریاب او دا دریاب د اوبه داسې اوبه دي
چې دوی ژوندې شي راوړي بل ځای نه ژوندې شي راوړي ورواي چې نه پکې پوري مري یعنی بدیو بو کې میان چندخان هیڅ شي ژوندې نه پای نو د دې نه معلومي کې دا چې دغه عذاب د لوتیانو د عذاب د اثر په دې ځګونو کې باقاعده په الحال موجود دي او ردینه دا هم معلومیږي چې په کوم ځګونو باندې عذابونه تیر شوي دي هغه ځګونو ته تلل او هغه ځګونو کې سیل کول ولته یې ساریدل دا شرعي مسله نه ده بلکې د کې ساریدل نه دي پکار عبرت د پاره لیدل ټیک دي لیکن الته ساریدل دا ټیک عمل نه لري ځکه نبی عليه السلام صحابه کرام باندې کول چې په دې ځګونو کې به ساری گئی نه نو دا یو احتمال شو دویم احتمال دا رج د حیا نه مراد ګټي دي د ګټو باران ته مراد دي نو بیا برس شي چې وما هي او نری د ګټو باران من الظالمین د هر زمانه د ظالمانو نه بعید لري یعنی معنی دا چې وس هم کده لوتیانو عمل سو کوي د الله تعالی هغه عذاب چې کوم بلوتیانو باندې راغلي دي هغه په الحال لري نه دي په الحال الله تعالی هم هغه عذاب بدی نازل ولې شي د دې معنی تایید یو حدیث مبارک نه هم کیږي نبی علیہ السلام فرمایي چې زما په امت کې به هم د خلک پیدا شي او ودی خلکو باندې به هم هغه عذاب راشي کوم بلوتیانو باندې راغلي نو معلومیږي دا چې دا معنی هم سمون خوري دي سره اولنۍ معنی هم واضح ظاهر ده یعنی دوه معنی احتمال پکې شته دي